راشه تاسو کوم څه ویل؟ که لوی اسکندر ته ورشي او له هغه سره یو ځای شي نو ته به د مرور ته ورشي. له ښاغلي پولاد سره روغتون ته ستا د وړلو په اړه خبرې کوم. هر څه چې کوې وکړه. مننه ستا له احسانمندي نه. نور نو بس دی. خو هر څه خپل حد لري. هر څوک باید خپل حد وپېژني ډاکټر صاحب. ګرانه بخښنه غواړم هېڅ پوه نه شوم. ته خوب وکړه. زه ځم کار ته. دومره زر ولې ذمه ماتي؟ خوب راته نه راځي غمزې. ځم د سیند غاړې ته لږه تازه هوا اخلم. سمه ده ګرانه. بیا ما ته خبر راکړه سمه ده؟ پرېږده نو غمزې پرېږده. پولاد علمدار سلام کاوه. د خپل کاري دفتر کې د توران کاچکارا په تمه دی. یوازې خپله توران راتلی شي. نه یې ورور نه یې وراره او نه یم کوم بل څوک. زه به دا خبره کاکا ته وکړم. دا چې څه تصمیم نیسي خپل کار یې دی. زه باید تشناب ته لاړ شم. هې ځای ته نشي تللی. هیڅ ضرور نه ده چې خوله مې راته وتړي. دلته نور څوک شته چې زما آواز واوري. زه یم حقي. په دې وخت کې دا دلته څه کوي؟ تلیفون ته دې ولې ځواب نه ورکوه؟ ځکه چې زه یوازې نه وم. څوک در سره وه؟ تونجای او کسې. ته ولې دلته راغلی؟ حاکان له روغتون نه تښتېدلی دی او موږ خبر نه یو مېرمنه سو ځکه راغلم. زه هم اوس خبره شوم. پولاد علمدار خو به څه پلان نه لري؟ نه پوهېږم. هغه چا تښتولی؟ نه پوهېږم. خو دا وایه چې دا شیان دلته څه کوي؟ ته خو پوهېږې چې زه یوه ډاکټره یم د همدې لپاره. ته څه کوې؟ زه پوهېږم چې په هغې ښځې کې کوم چل شته دی خو ښاغلی تونجای نه مني.
زه څه وکم د کوم یو په خوا شم که اسکندر ته ورځم نو پولاد علمدار مې وژني او که پولاد ته ورځم نو اسکندر مې وژني حزب هم در باندې نه کېږي ښاغلی جمال په ورور مې هم څه نه کېدل که نه ورور دې ځکه مړ شو چې ته یې لرلې خو په تا پسې څوک نشته دي ښاغلی جماله ځکه خو نه اسکندر او نه هم پولاد دومره کم عقل دي چې ته ووژني که زه ستاسې په ځای اوسم د کور دروازې مې خلاصې پرېږدم او تر دې ځایه چې ساتونکي م نه نیسم ته څنګه داسې ډاډه یې زه پوه نه شوم که ترکیه پخواني حالت کې وي نو بیا د یوې میاشتې په اوږدو کې خامخا د هېواد یو مهم شخصیت وژل کېده که نه ښه نو اوس ولې نه وژل کېږي ځکه چې اوس خلک هوښیار شوي دي او د هغه چا پلوي کوي چې ګټور رسېږي فکر وکړه چې د اسکندر پلوي مې وکړه له پولاد سره څه ولې پولاد علمدار په دې هېواد کې ژوند نه کوي هغه له تا نه ډېر زیات هوښیار دی ښاغلی جمال بېغمه اوسه څه پرېکړه دې وکړه کاکا دې کارونه مې نور زړه راخوړین کړی جلال کارجاده یې وواژه اوس موږ ته اخته راکوي ته صبر چې د حاکي نه مشوره واخلم تاسو وایي چې زه له حاکانه نه یم خبر ښاغلی تورن د حاکان موضوع اوس پرېږده پولاد علمدار مونږ خپل دفتر ته غوښتي یو ته څه پکې وایې ها ورشو او که نه موږ ولې د هغه خواته ورشو ښاغلیه کاکا که اسکندر کبیر ته خبر ورکړو څنګه زویا که هر چا ته خبر ورکو بیا به مو ځان ورته کم راوستی وي ښایي پولاد علمدار کوم وړاندیز راته ولري نو هلته باید هرومرو یو ځل ورشو بیا ونه وایه چې راته دې نه وویلي تر هغه ځایه تلل خو ډېره اسانه ده خو له هغه ځایه بېرته راوتل ډېر ستونزمن دي موږ حسن هم په دې وضعیت کې یو ته خپله لور نشې ساتلی نو زما ورور به راته څنګه وساتې زما په لور باندې څه شوي دي ښاغلی فکرته ما درته څو ځلې وویل چې لور دې په دې کار کې راګډه که اوس خو یې ګورې چې زموږ وضعیت څنګه خراب دی خو بیا هم ته زما خبره نه منې وروره لږ تر لږه ته خو زما خبره ومنه فکرته که ما ستا خبره منلی نو اوس به مې په ښار کې کارګاه لرلی او ډېرې پیسې به مې درلودلې دا په دې پورې څه اړه لري ما نه وویل چې په روسیه کې یوه فابریکه جوړه که ځکه د روسیې بازار غاټ بازار دی دغسې مې نه وویلې که څنګه ابراهیمه کسانو ته دې ووایه چې ځو چېرته ځې وروره اسکندر ته خو به نه ورځې څنګه لومړی پولاد ته ورځو او بیا هم اسکندر ته ورځو ته ښه نه کوې خو بیا هم خپله ښه پوهېږې وروره زه خو ماماتي په یوه خبره هېڅ پوه نه شوم چې تاسې څنګه شریکان یئ نه ته دلته راځې او نه هم هغه بېلود دلته راځي علي عثمان زوی مې وطن ته لېږلی دی او اوس ټول کارونه ما ته راپاتې دي ماماتي ماما تر ټولو ښه شریک هماغه دی چې هېڅ رانه شي دا خبره خو دې سمه ده خو اوس دا ووایه چې له مورو سره څنګه یې اوس هم راځي ورور جانه هغه لودایس په سړیتوب او په خبره نه پوهېږي او دې زړه ساره د لمر له کومې خوا نه راختلی ولې وډار شوې د زړه سره راځه څوک به تا ته څه نه وایي راځه د زړه سره نو اوس پرېږدی والی پوښتنه مه کوه ما خو لومړی واورېدل چې ته مړ شوی دا خبره مې چې واورېده بیا ما هم دوه مرمۍ وخوړې له چا دې وخوړلی له مورو نه
دا مور وایس د خیر کارونه نه کوي د خیر کارونه په هغه باندې بیخي درېدلې دي توبه یوه ورځ به او خدای پاک مخامخ لاسته راکړي تا تر اوسه هغه بې عقل نه دی وشلی نه د زړه سره ګمان کوم مورې داسې کوم تعویض ورته کړی چې مرمیم کار پې نه کوي دا تعویض دومره زورور دی چې سمې غیب کړی زه خو وایم دا مورو ډېر بختور دی چانس یې ښه دی د زړه سره لیدو ته دې راغلم یوه ډالۍ مې هم درته راوړه هسې دې ځان په تکلیف کړی نه د زړه سره دا ضروري وه ته خو پوهېږې چې فواد دې شیانو په اړه ډېر ښه پوهېږي هر وخت چې په کار ول تش یو زنګ راته وهه د بې عقلتوب خبرې مه کوه شریکه اعصاب مې مه خرابوه ماماتې داسې دي د روماتیزم دوا ده د روماتیزم لري رښتیا وایې ما سره ټوکې مه کوه بېلوته ماما د احمق مې د مخې لرې که دا ماماتې ولې دومره په غوسه شو روماتیزم ده نو څنګه یې کوې یو ډیپلومات هم رانه جوړ نه شو که ډیپلومات شوی وی نو څه دې کول لږ تر لږه چا خو به ضرر نه را رسوو که چا ډیپلومات ته ضرر نشو رسولی نو بیا ولې هغه سړي پسې یو د تل لپاره خو به ډیپلوماتان نه وو وزیران به رانه جوړېدو بیا به مو ځان ته ساتونکي نیول د څه شي وزیر به وې نه وزاته د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر د مخدره توکو کاروبار مې آزاد پرېښود په دې کار کې ډېرې پیسې دي ډېرې اوف اوف ډېرې خبرې مه کوه دا سړی رانه ورک نه شي هلکه که نه دا ځلې مو رئیس ژوندي نه پرېږدي ښاغلی تنجی ګمان کوم چې د حاکي او میرمناسو قضیه شخصي وه نو ولې میرمناسو ستا خونې ته په ژړا ژړا تر اوسه دلته نه ده راغلې ښاغلیه نو هیله کوم ښاغلی تنجی ما له دې ظالم نه خلاص که هیله کوم ښایي له ځان سره به ناسته وي او ژاړې به نور څه ته ډېر خوش باوره یې ښاغلی تنجی ډېر خوش باوره یې هغې تر اوسه پر کوم توان نه دی راکړی ته هم ډېر خوش باوره یې که دا شخصي موضوع وای نو بیا زه هم خوش باوره یم خو که د حاکي او میرمناسو لیده که ته د هغه ځناور نه د روغتون نه د تښتېدو په اړه نه وای نو بیا ښاغلی تنجی نه ده نه ده وروره دا نه ده نه ده ته ما نه درکوې که څنګه ها زما په ژوند کې دا لومړی ځل دی مین شوی یم ګرانه زما په څېر یو ښه انسان چې په لاره روان وي د ځمکې تیږې شمېري زما په څېر انسان چې په خپل ټول ژوند کې له چا سره بد نه دی کړي او مین شوی دی اوس ته راځې ما ته وایي میرمناسو خاینه ده زه په رښتیا مین شوی یم ته څه رقم یو انسان یې چې وایي اسو خاینه ده زما خبره واوره که هغه خاینه وي زه ورسره مینه لرم ته دلته څه کوې ها دا تل ما سره څنګه خبرې کوي تنجیه هیله کوم لږ باادبه واوسه زما اعصاب اوس ډېر خراب دي ډېره بښنه غواړم میرمنې اړتیا نشته چې دی رواني روغتون ته لاړ شي هسې نه هم څو ورځې وروسته ستا د رواني وضعیت راپور له روغتون نه راځي د نورو عیبونو پسې ګرځې ډېره باده ده ډېره باده ده یوه شېبه ته ځان پکې مه راګډوه ګوره میرمن جولې دي زه له روغتونه د خپل رواني راپور اخلم او له تا نه هم د څوکۍ اخلم او د میرمن آسو سره نکاح کوم تاسې پوهېږئ چې ولې مې دلته راغوښتي یئ ځکه چې تاسې له غلط سړي سره یو ځای شوي یئ ما جلال کاراجادا ته هم ویلي وه خو هغه زما خبره ونه منله خو هسې نه اوس هغه دا خبرې نه اوري او اوس یې تاسو ته وایم تاسې باید د سکندر کبیر سره مرسته ونه کوئ مونږ دې دلته ګواښو ته راغوښتي پولاده زه غواړم درته یو بل چانس هم درکم ښاغلیه مونږ خپله تجاران یو
له هر چا سره چې مزړوي کینو او ولاړېږو او د کاروبار په اړه سره خبرې کوو ستاسې په ګډون که څه وړاندیز لرئ نو مهرباني وکئ د ژوند له وړاندیز نه بل وړاندیز نه لرم ته پوه شوې ګوره ځوانکیه زه اوس 15 کلن یم او 15 کاله کېږي چې ګواښل کېږم تر ننه مې چاته غاړه نه ده ټیټه کړې او نه مې چاته بې ځایه ګواښونه کړي دي پولاده زه له هر هغه چا سره کار کوم چې تل ماته ګټه راکوي پوه شوې ماشومه خانو که نه غواړې چې ما بې ځوابه پرېږدې بیا د چې هر څه د لاسه کېږي وایي که خانو بیا به وګورو پولاده ته موږ دلته د ګواښلو لپاره راغوښتي یو که وړاندیز نه لرې او نه د روغې جوړې ته زړه کېږي ته هر څوک نشي وژلی علمداره خو هر څوک به یوه ورځ مري ډېر مننه په خیر راغلی کاظمه ته ورشه وګوره چې له رئیس سره څوک شته نه وروره هېڅوک هم نشته ستا نوم کاظم دی چې ځواب راکوې ډېره بښنه غواړم وروره دا جلۍ څوک ده د جواد میرمن ده جواد څوک دی هغه چې مړ شو اول د ولې ونه ویل کاظمه د هغې خوارکی زړه مې ورته مات که
افغانستان روشن غوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، ټکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 842553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. د یو تورورست د نیولو لپاره لټه. هغه یې وراره دی. آیا ته په دې باندې پوهېدې؟ غواړم له تا سره مرسته وکړم. خلک باید په رښتیا باندې پوه شي. د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ځو. راتګ څلورم فصل د سریال پای جمعه د زمري 14 د شپې 9 بجې له لمر څخه. سبا ورځ پلاره صادقه زویه ارامه اوسه. خپله ګناه دې په موږ مه اچوه. دا هر څه ستاسو له امله وشو احمقانو. تاسو د دې کار لامل شوئ. تاسو یې لامل شوئ چې هغه له مانه طلاق واخلي. د هر څه حساب به ورکوئ. نیمګړې هیلې سبا ورځ 6 بجې. د مور شیدې یوه بشپړه غذا ده چې د ماشوم د بدن ټول احتیاجات پوره کوي. راځه ماماسي. اوس څنګه یې ماماسي؟ خیام رئیسه خیام. بیخی د زمری غونته یم. خو پام دې وي ماماتي، بیا به ځنګله ته نه ځې. ورشم پوښتنه وکم چې هغه سړی والی دلته راغلی. غلی دې په ځای کېږده نوزته. بله سمه ده اورهانه. صبر وکړئ زه درځم. چیرته ځې رئیسه؟ لږ کار لرم. زر بیرته راځم. ته چیرته لاړ نشي. سمه ده اوسم. حالا پر مزه راځه چې ځو. راځه چې ځو کاظمه. چیرته وروره؟ ستایسه کاظمه ستایسه.
وقت هم یاد بله رئیسا ناظم دلته هر نفر ته یو قطعی ورکا بیا وروسته سره جلا شول هر یوی هرې خواته لاړل تم ناسم و سر اغجلی سمه ده ساری می رئیسا ښاغلی شننه ما د دې کار لپاره ځان په خطر کې واچوه او د دې ماموریت لپاره چې هر څوک وغواړم قرباني کولی شم تر هغو چې یوې نتیجې ته رسیږئ دې کار ته دوام ورکئ له ټولو نه زیات به زه خوشحاله شم خو دا موضوع په ما پورې څه اړه لري د خلکو د خبرو په اساس تا په خالص کندر سره کار کوم زه فکر کوم چې ته اوس هم له اسکندر کبیر سره اړیکه لري د دې لپاره چې تا له هغه سره قمار وهلی ونو موږ شک لرو چې ته اوس هم په پټه د هغه لپاره کار کوي بده ده 40 کاله کېږي قمار وهم ټول پوهیږي هیڅوک ما د دې عادت لپاره نشي ګواښولی او نه مې غولولی شي ځکه مو غوښتل ما کمیسون ته راوغواړئ ومې غواړئ که اړینه وه تر سترې محکمې هم ځم خو زه هېڅکله هم ستاسې د دې دسیسې لاندې نه راځم د څه دسیسه ښاغلی شننه موږ دواړه سیاستمداران یو او پوهیږو چې د پردې شاته څه دي له قوې نه مو ډېره مننه د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه دفاعګانې تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ د فعالولو لپاره 84535 شمیرې ته ولېږئ د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده د یو تورریست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرېنږدو راتګ څلورم فصل د سریال پای جمعه د زمری 14 د شپې 9 بجې له لمر څخه این یک فرصت برای شماست برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع
سلام ښاغلی پولاد. خانو لیدنه مو څنګه وه؟ اعصاب یې خراب شو ولاړه. موزه ماماچی هورمزه ماماتی دلته څه کوي؟ رئیس ما فکر کوم چې هغوی به موږ سره راځي. دلته راشه. ماماچی داسې نه ده. ماماچی ټولې قطعې دې ورکړې ناظم جانا. وار مې کړ ښاغلیه. ډېر ښه. ونه ډار شول چې بمونه پکې وه؟ لږ به ډار شوی وي ښاغلیه. باید به ویرېږي، باید به ویرېږي. کم یو خو به پټ له پولاد سره نه ګوري که نه؟ نږدې و چې د هغه کم عقلانو لپاره پولاد هم زموږ پته پیدا کړي. بله ښاغلی قدرت، تاسې مې وینئ که نه؟ وینم د اسکندره. نو زه به هم تاسو ته هر څه رښتیا وایم ښاغلی قدرته. مهرباني اورم یې. ته نن پرته زما د اجازې څنګه د پولاد لیدو ته ورغلی ښاغلی قدرته؟ پوهېږي چې ستا دا کار څه معنا لري؟ یعنې چې ته د جلال له انجام نه به وېرېدې او فکر دې وکړه داسې نه چې تا مو وژنې ځکه نو ته م ورغلې. رښتیا وایې؟ خو زه به دا درته وایم چې د جلال کاراجا دا مرګ د هغه خپله غلطي نه وه. نه خپله غلطي به، خپله غلطي به. که کور ته څوک په اسانۍ ننوتلی شي نو بیا دا خپله غلطي به. فکر کوي چې دا د هغه غلطي نه زما غلطي به؟ همداسې ده. آخر به له پولاد سره څه کوې؟ کیسه به یې څنګه کېږي؟ کوم پلان لرې؟ نه مې په تاریخ کې ثبتوم، په تاریخ کې. له دې نه وروسته به موږ او تاسې همداسې یو بل سره ګورو ښاغلی قدرته. او پام مو وي چې زما د اجازې پرته بیا یې لیدو ته ور نه شئ. او بله دا چې ما ته بهانه ونه کوئ چې اړیکه دې ونه شو نیولی. سمه ده؟ څنګه ښاغلی تورانه؟ ته ووایه چې زه څنګه ښکارم ښاغلی اسکندره؟ دا چې سر دې په رومیک باندې دی، مانا دا چې ته اوس هم ښه یې ښاغلی تورانه. ښاغلی پولاد علمدار موږ ډېر اندېښمن کړي یو. مه ځان په اندېښنه کوه او ما په اندېښنه کوه تورانه. بله دا چې تاسې هر څوک د خپلو دوګانو په مخ کې ډېر تاریخ په لیکه آخر یې یو ورځ تاریخ تېرېږي. ته پوه شوې توران جانه؟ پولاد هم د یوې دعا په څېر دی او د یوې ورځې په څېر. ته خو پوهېږې که نه؟
ما په غوسه کېږه رئیسه، ما خو له قصده هغه نه دی وژلی. څه رښتیا وایي بمتي، خو ما یو پلان درلوده چې د هغې له لارې د سکندر نور کسان او ان خپل سکندر مې پیدا کوه، خو ته راغلی او زما ټول پلان دې له خاورو سره یو که ممتي. رئیسه هغه خپل ځان د موټر لاندې واچو، کنه ما کله پرېښودو چې هغه بې عقل دومره په اسانۍ مردار شي. زه هم همدا وایم، یو ځلې به دی پرېښې و چې موږ هغه سړی نیولی و ترې مو پوښتنې کړې وې، بیا دې هغه وخت کولی شو چې دا کار وکړي. ښه تاسو ووژل عبدالحیا؟ رانه وتښتېدل رئیسه، څوک مې نه دي وژلي. ماشومان چې د مور شیدې خوري ذهن یې پیاوړی وي. سبا شپه نن موږ ستا کلي ته تللي وو. انسانانو ته خو تا دوکه ورکړه. اوس به وګوره چې عبادت کې د خدای په وړاندې ته څومره رښتیا ویلی. په اور باندې تیل واچوه. سبا شپه مدحو بالا 8 بجې او 10 دقیقې. دا وایي چې اوس باید څه وکړل ده؟ ټول کارونه مو منظم شوي او ته بس بېغمه اوسه. یالدوڅه زه به دلته بیخي لیونی شم، زه دلته نشم پاتې کېدی. تا ته مې یوه ځانګړې خونه تیاره کړې، خوښه به دې شي مېرمنې شي. بیا خبر درکوم. راځئ ژجانې راځه. ته څه فکر کړی و چې زه تا پرېږدم دلته اوسې؟ یالدس جانا ته همدا اوس لاړ شه او اسناد تیار کړه. دا مېرمن به دلته د هجې په ځای د یوې ناروغې مېرمنې په توګه پاتې کېږي. ژجانه باید خپل ټول پام خپل ماشوم ته وکړي. ته اندېښنه مه کوئ ژجانې، ځکه دا ښځه پوهېږي چې څه کوي. ته خو پوهېږې چې څه به کې همداسې نه ده. نوم دې څه شی ده؟ ایژه. تخلص دی؟ یالدز. آفرین.
ته څه شته په تمه یې ښاغلی اوس نه ها موټر په یو مناسب ځای کې دروم بیا راځم خو تاسې لاړ شئ همدلته خو پارکینګ دی که نه دا مناسب ځای نه دی خدای خبر چې دلته څه ډول لیوني خلک دي ښاغلی تونجی موټر په یو صحیح ځای کې دروم بیا راځم هر څه چې کوې خوښه دی ښاغلی تونجی پام مې وي چې مېرمن نشته دومره باوري ښځه نه ده توبه خدای توبه یو ځل د غمه خلاص شم بیا به در سره وګورم سمه ده تر دې ځای دې رسولی یم لیونی یا تونجی دلته څه کوي تونجی کانترجی دی که نه ها په دې سړي ډېر پام کوئ ته اوس له ما سره راځه غلی ښاغليه تونجی چې د پولاد کس دی هغه دلته دی لیونی تونجی هو ښاغليه ته ګورې ایژه جانې ته ګورې چې زما قدمونه څومره مبارک دي ګوره د پولاد کس په خپله دلته ماته راغلی دی ښه نو څه وخت له دې ځایه ځو ته له یالدر سره لاړه شه ګرانې زه یو ځلې ورځم چې د لیوني تونجی درملنه وکړم بیا به سره وګورو او ښاغليه وینیسم وینیسه ناظم جانه وینیسه یو تورورست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ځو راتګ څلورم فصل د سریال پای جمعه د زمري 14مه د شپې 9 بجې له لمر څخه سبا شپه هله ویښ شئ زر کوئ لارا ورورا عثمانه سعید او شورا سبا شپه 9 بجې له لمر څخه ښاغلی تونجی هو زه خپله یم هیله کوم له ما سره راشئ مهرباني د تاسو څه کوئ ها دا ښاغلی تونجی څه شو داسې نه چې د لیونۍ ګمانې پرې کړی وي توبه توبه دوی دلته څه کوي ښه نو دا وایه چې سکندر به له تونجی سره څه وکیل دوسه یو څه به یې وزبروي مېرمنې شي څه اوس به څه کېږي
څه خبره ده اوس نو تا ته څه وایي اوس نو ته ډاډه یې څه شوي رئیسه اسکندر تونجای بیولی څه پرېږدې وروره تاسو څوک یئ تاسو پوهېږئ چې زه څوک یم تا زه ونه پېژندلم تونجی جانا زه تا پېژنم وروره ما خوشي کوي ای ته لیونی شوې که څنګه ها ناظم جانا ودې لیده که نه دې خامخل زه ونه پېژندم خو اوس به دې وپېژني زه لوی اسکندر یم اوس خو دې وپېژندلم که نه تونجی جانا